د قرآن پاک نه د علما تشریف فرما دي د قرآن پاک وضاحتونه هغه په احادیثو کې راغلي دي او بیا د احادیث او وضاحتونه هغه امامان صاحبانو ائمه هدا فقهای کرام هغه مونږ ته په فقہ کې بیا د هغه تفصيلات کړي ښه اگر د فتنو دور دی ډیر ناپوهه خلک کته ته ادار دین مسله ده وی قرآن کې شته نو دا مطلب خو نه دی چې قرآن کې نشته قرآن کې به یې خطا ته معلومه نه ده هغه په احادیثو کې راغلي او احادیثو کې بتا ته نه معلوم هغه به د فقهاو دا غي په اجتهاد کې براغلي دا څلور واړه د شریعت دلایل دي قرآن کریم احادیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اجماع امت او قیاس د مجتهد نو بهرحال هغه حافظ قرآن چې وو هغه ډیر دیندار وخه او ډیر الله والا انسانو مور وفات شوی و نو دی با راتو د خپل والدې قبر لخه او دا پکار دی دا د وفادارو بچو دا د هغې خصوصیت دی مونږ او تاسو قرآن شریف کې د وفا د هغې درس را کړی شوی د بې وفایۍ درس نشته ښه بعضې اولاد دومره بې وفایي هغه ته د مور قبر نه معلوم ښه د پلار قبر ته نه معلوم نو بهرحال هغه به تو قبر خوا کې به سلام وکړو بیا به د قرآن پاک تلاوت وکړو ایصال ثواب به وکړو مونږ او تاسو دا درسونه میلاو دي ښه او د چا په پروپیګنډو کې مه راځئ بعضې خلک د خیر د کارونو نه خلک منې کوي نو بهرحال چې تلاوت به یې کوو نو یو ورځ دی راغی حافظ جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه لیکلی دي او چې کله زیارت وکړو سلام یې پیش کو او تلاوت یې وکړو واپس راغی نو خوب کې والده صاحب راغله ملاقات یې وشو ورته یې بچیا وی ته چې راځې زما قبر لاو ما ته تلاوت کوې وی ډېر خوند او ډېر مزه راکوي او ما ته ډېر فایده میلاویږي خو یو کار کوو بچیا وی ته چې راشې نو ته فوراً د قرآن شریف تلاوت شروع کې او چې کله ته تلاوت شروع کې نو ستا د دې مخ نه د تلاوت په وخت کې داسې شعاګانې او داسې رڼاګانې راوځي چې زه بیا ستا دا مخ وینم نه لکه انسان نور ته نشي کتلی ښه نو بچیه زما وینا دا ده چې ته چې لاول زما قبر له راشي نو لاول لږ مونته زما د خپو ته هسې ودرېږه چې دا مخ دې وینم ښه او بیا د هغې نه بعد بیا راته تلاوت شروع کوه نو بهرحال د الله رب العالمین مبارک کتاب په دې کې دا ټول تفصیلات مونږ او تاسو ته عقیده د توحید عقیده د ختم نبوت او عقیده د آخرت د تقدیر مسله د ملائکو باندې ایمان دا ټول او بیا اعمال اخلاقیات